سم دې د طالب ډېر لوی مقام دی زما وروڼو ګورئ او د عالم د خدای په نزد ډېر لوی مقام دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل طالبانو ته درس کاو جماعت کې بار ناستو دی کې ساس کې باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې جماعت کوټې ته چې لمدي کو کتابونه هم لمدېږي نو منډې کړې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زر ته طالبانو سپلو ته منډې کړې او خپل صادر یې خور کړ او د طالبانو سپلی را واچولې په هغه صادر کې او غوټه یې تېو تړل او کوټې ته لاړ چې طالبانو سپلی لمدېږي چې کوټې ته لاړ او صادر یې کولو که او طالبانو وکتل چې زمونږ شیخ صاحب خو زمونږ سپلی مونږ پسې راوړی نو طالبانو په چغو په سلګو په ژړا شوي حضرت دا دې څه وکړه دا خو غټه بېادبي زمونږ وشوه زمونږ شیخ به مونږ پسې سپلی راوچتی زمونږ شیخ په خپل قیمتي صادر کې زمونږ سپلی واچوله او زمونږ حضرت شیخ بیا زمونږ سپلو له غوټه ورکړه نو په خپله مبارکه اوږې کېښوده او مونږ پسې راوړه دا څه غلطي وشوه په چغو چغو ژړل مولانا رشید احمد گنگوهی قطب الاقطاب انډیا کې لقب د قطب الاقطاب میله او ته څه وایي وی بچې ستاسو د سپلو قیمت زما د صادر نه ډېر اوچت دی ستاسو د سپلو دوړه زما د صادر نه بهتره ده ولې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتې طالبان په کومه لاره ځي نو فرشتې ورته په لاره خپلې وزرې خوړه ستاسو د دې پیزار په تلی باندې د فرشتو د وزرو ګرد پروت دی دوړه پرته ده زما د صادر نه ډېره قیمتي ده ورسونه قیمتي دی طالب العلم ان الملائکة لتدعو اجنحتها الله په فرشتې طالب العلم ته لاندې وزرې غوړوي رضا لطالب العلم د دوی نه خوشحاله دي د دې طالبانو نه نو نن په مخ د ځمکه قیمتي انسان د خدای په نزد د دین طالب دی د مارونو د خپلو بچو نه طالبان جوړ کړي او عالمان ته جوړ کړي د بچو به م دنیا هم ښي دا مه یېرېږې په لوړی دنیا به هم ښې خیر به هم ښي